وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله پس بدرد ویل یا د تکفیر کول خو کفر دی. ما درته چې دغه اسلام دغه ایمان د اجماع ثابت یو خبره. بیا عبد الله ابن مبارک رحمت الله، عبد الله ابن مبارک رحمت الله امام المجتهدین دی، مجتهدین هده، محدثین هده، مجاهدین هده، امام تقوا ورعا زهد هم دی، امام دی په هر شعبه کې امام دی. او په دې باندې نه د غیر مقلدینو اعتراض شته، نه په شوافیعو شته، د ټولو امام دی. د سیاسته احادیث زیات تر د عبد الله ابن مبارک نه راخص، د دوی استاد دی سیاسته او ټول مجتهدین منی دغه استاد دی. خو لیکن په خپل د امام ابو حنیفه رحمت الله شاګرد دی. دی وی چې سلور زره زما استادان دي، سلور زره وی چې ډیر فیس چې ماته رسیدلې یا معنا مولا جوړ شوی دی یا څومره برکات دي د امام ابو حنیفه رحمت الله دی. دا د خپل وی. نو عبد الله ابن مبارک رحمت الله یو قصیده لیکلی په عربی کې، پورا یو قصیده لیکلی. ا قصیده په دور مختار کې ده. دا غي دوا شیرونه تاسو ته ځوان ډیر خوري خاسته دي. بیا به تاسو پته ولګي چې فقہ یا د امام صاحب خلاف خبره کول څه حکم دی. اول یې یو پورا قصیده ویلی دا، بیا ویلی چې د امام صاحب څه تعریف کوم په دې باندې زدر ته د امام شفیع صاحب هغه شیرونه ویلی دی، هغه گویی هم په پیش کړی ده. اچ یو امام شفیع ویل د نور دغه نامه کوله د ډیر علماء نه نور نه روایت شوی چې بان الناس فی الفقه عیال علی فقه الامام ابي حنیفه. او د دې شعر معنا څه ده؟ معنی ته سوچ وکړه. دی وایي چې امام صاحب وایي چې د فقه کې د مجتهدین چې څومره دي، محدثین چې تاسو ورته امام بخاری وای، امام مسلم وای، یا ورته امام مالک وای، امام شافعی وای، امام احمد بن حنبل، د مجتهدین یدي غیر ونیر د هر غنه دی، غیر مقلد نه دی، دا کمکل خلق دي، جاهلان نه دی، د مجتهدین یدي چې دا د امام صاحب په مخ کې دا سیدی لکه نابالغه مشومان، کنه بالغه مشوم چې حیثیت نشته، کنه د دې مجتهدینو د امام صاحب په مقابله کې هیڅ قسم حیثیت نشته. دا شعر کې دا ویل. بیا ویلی دي چې څوک امام صاحب پس بدرد وی یا د هغه فقه نه مني، نو دی وی چې فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه. دا شعر یاد کړئ. د سوی فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه. عبد الله ابن مبارک رحمت الله فرمایي چې څومره په جهان کې شګ د شګو په مقدار دی لعنتونه یې په هغه کس باندې چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله قول هغه رد کوي، هغه ته بدرد وي، په هغه باندې لعنت وي. نو هغه کس چې امام صاحب یا د امام صاحب فقه باندې بند وي، نو زمونږ طرف نه دی د شګو په مقدار لعنتونه